نه بځي او دا ښځه د خاوند اجازت نه بغیر دي ګناهګاري بالکل ګناهګاریږي خو خاوند پې ګناهګار دی چې نه پرېږدي جواز الله اگر کا مطالبه کوي بالکل ښځه د خاوند نه ځان له کور غواړي دی حق کې ولا ورکړي د حق کې ولا ورکړي ځان له کوټه د هغې حق دی ځان له کوټه د هغې حق دی د مور سره په یو کوټه کې نه شي سملاولی او که ځان د کور غواړي د لیورونو نه جدا دی حق دی د لیورونو نه پرده نه شي کولی مه کوه که جومات کې کښېنه خاص کونډه وکړه فقها دا هم و چې په خاوند باندې د خپلې بیبي علاج او معالجه نشته دی اعلی هغه بیبي چې د هغې خپل مال وي هغه بیبي چې د هغې خپل مال وي نو په خپل مال کې به خپل وصیه کوي په خپل مال کې به دا خپل حج کوي په خپل مال کې به دا خپل علاج کوي او الا بیا به څه کوي څنګه شوه دا یو سړی رور مرتد چې هغه سره مقابله کول غواړي دا به هم مرتد کېږي چې مقابله ورسره وکړي د دې څه مطلب مرتد کېږي تاسو دې خبره کوئ نه ورپسې اشاره بسم الله الرحمن الرحیم باب من اخذ الصلاة عند بكاء الصبي اوس امام بخاری بل باب دی تو چرته په مانځ کې ماشومان وي د میندو سره نو تخفیف پکې وکړه د تخفیف یو څو وجې دي ښه یعنی که څه ته سنتو نه هم بیا تخفیف کولی شي د عذر د وجې نه بعضې وخت کې د سنتو نه هم څه تخفیف کولی شي هم په یو سفر کې روانو اجتماع پخوا نو هغه چې اجتماع لرو ګاډي مو کړو د دې مدرسې ټول مدرسین راځي مولانا العالمین سے ودا کړو نو سار د مانځه یو ځای کې مو څه د دې ور مخکې کړه نو ما په قل یا ایها الکافرون سورې اخلاص نه زموږ بعضې مدرسینو اعتراض وکړي دا خو تاسو خلاف ورزي وکړله نو العالمین مولوي صاحب ما ته خو یاد وو خو هغه دا ټیکې وکړل وی نبي علیه السلام مبارک په یو سفر کې په صورت قل یا ایها الکافرون سورې اخلاص نوس کړی ما ورته ویل هم په دغه سورت عمل کوه نو د عارض د وجې نه چاته ورسره ماشومان دي هغه ټینګېږي څنګه جوړ کړي ضرورت څه دی بس چې کوسکی چې جومات ته راځئ دې زمانه کې ښه دی یادو او والدان سره راولئ نو خیر دی بیا اختصار وکړه یاره چې تاسو یو خبره کوم کنه په دې حرمینو کې سعودي حکومت والا باندې یو څیز غالب دی ادا چې ماشومانو ته غږ نه کوي دومره روانې کوي دا واړی په حرم کې او دومره بیادبي د حرم کوي چې زه درته نشم دی په د خلکو سورېږي بس د ماشومان بس تراوو کې نه دي تراوو کې مسجد نبوي د دې ماشومانو د لوبو یو ځای دی بس په دې صفونو کې به منډې وي داسې روانه داسې منډې یو بل پسې به ننوځي په دې خلکو په دې خوف دغه کې غاړو کې او دې ګوټ کې به ننوځي دې خپو میاس کې ننوځي داسې پټې نه پټې هلته بل او لکه لوبې کوي بس یو باندې حمله بل په بل باندې حمله بل په بل حمله بل دې صفونو کې غال ورته نه شي کول هغه په بله لوبه وه یو ډېر لوی نیک سړی دی ډېر لوی نیک سړی دی په مکه مکرمه کې پاتې کېږي په حرم کې او ډېر نیک سړی دی او بیسیکلي بنیادي طور انجینیر دی نو مخکې دغه چې و د زړه زارخانه کې به د علما ټول کېناستل هغه سر ورکړي علما به څنګه کېناستېدو نو هغه پیرم د پیري مریدي کې د مولانا اشرف صاحب مرید دی نو بلا د دې بار ملکونو د خلک راځي هغه بلا مریدان دي دا یو ځای سره کوټه باندې نو هغه ته به هغه سره کېنول نو هغه د خط لیکو دا کاغذ باندې پرې پین به خط لیکو او دومره روان او کنه تاسو نشئ او ټول مریدان ورته لاغون دو چاله تعویذ دي کا چاله تعویذ خو نه لیکي خو کلمات دي تاسو مصروف په ډېر ځای مریدان زبرانه مو سره ما ته ډېر مینه کوي او هغه وخت نه محبت کوي ښه سره نو هغه سبا یو هغه ځای نه دی هغه یو لږه څنګه ورکړه بل به څنګه ورکړه بل به وته پاتین باندې نو ته پلار غکاو او هغه کو مریدانو د پیر صاحب نو څه یې باندې غوډ شو کول یو له پکې لاس ویني یو حبشي هغه پکې و لاس ولې ویني لو تر خوا کې راځم خدای تاسو په جنجال نو ته چې څه راځي دا موږ نو بیا په او باخ زه سره الغضب او جنجال به جوړ شي
وما كان بخت قلوبه لو كان ما ترانيخ يرى شيء بنتري را ترانيخ وما لا تجد كم مضبوط سفيرة نوا تاسمين السفيرة يقول لك هم بانكا أقل كان يقول وسمرا لا حرام مبارك بينا تو يقول كمان ذي جنادا دمو إبراهيم دلتا تو يقول خسري ناس كلا غلي أغادي غريب هو بينا يتوقع أو دلتا في زود أسماتي لبني أو دس بكاي أيولا تونغا بلا تونغا ده حرام أنت تقدس كاري كون تقدس كاري كون لما شراب ذا مسافر بس ما ذا مسافر يرقى فلاري غريب شخص تقدر نو ما هو خير بیا فلاري ما توي ده زنه به کله نظر ما توي خدای وکړي دا ادب دی وته او خدای وکړي نه بس شکر یا ودا کله لاړم کنه او خپل سره کې راستم ته نه فلاري خپنه شي وته نه کوم دې ماشوم بلا سي ماته نه کته سبق وکړي نه ما تو کتر کړ هم بابا خو دې به سم مسلمان شو سپېره یو سپېره یو کال د پس نه دا غواره ته د کوزو کما دا غما شو څه شو ناراضي ما ته وی غستا یو سپېره دې تا ورته څنګه دې وسام تکړه دی او دا دغه ته مې بنې لوټان ته لګره دلته کې تعلیمي کوي نه ما نه لګي سپېره بل ور څه پوښي په خبره ثم علامه شمس الله افغاني رحمت الله علیه دا مشهور امین بابا مونږ به نه ډېر خوش تابو امین بابا ډېر خوشاله راکوټه ورده هغه ډېر تخالي نو هغه امین بابا وی چې دا مونږ به ځمېداري کوله نو د خپل نوم شمس قمر هغه به شمس الحق مولوي صاحب نه ویل شمس قمر نو دا به مونږ له ډوډۍ راوړه زموږ په دې شورګرو کې جبا پیژنې کنه نو به څه ولاړ نو دې یو ځل مونږ له ډوډۍ راوړه نو ډوډۍ هم خوړلې او ترکاري هم خوړلې نو بیا هغه ترکاري کې د جبې او واچولې هغه شنې چې مونږ راوړو چې مونږ ته بیم ته ډوډۍ کوم یو سپېړه مو راوړه یو سپېړه مو ورکړې پخته نو چې راغی نو افغاني ته جوړ نو دا یوازې زما یوې سپېړې افغاني جوړ کړې دي وی که دوه مې ورکړې چې څه به ته جوړې او تخته افغاني د حق نه وخته على راغه کې به جوړ یاد شي بهر کې حاصل د خبرې زاده چې دا ماشومان دومره وران دي التفهرمن او چې د نشک ویل او دا نشک کوي پولیس نه خپلانه متنشي ویل او یې ما اوریدلې چې په سکول کې نه د سعودي په سکولونو کې دا ماشومان د استاد په وګور په کورسه ورته کې د استاد په وګور کوي غریب نشي کوي ډېر پروفیسورانو استفاده نه قانون دا پاس کړ چې ماشوم له ضربه نه ورکړي کله دې ورته تاسو به جیل ملایي او دلته کې دا بوڼه نه کېدلی چې پیار نه مار نه مور نه دا بیړ ولا کما شوم تعذيبا نو حاصل د مسلې دا دې سمې وي اصول بخې کنه سمې وي عند بقاء السبي نو ما دې پورې خبره کوله چې ډېر ماشومان هغه روایت کې فرادي چې جنبو مساجدکم سبيانکم پر وګت حدیث تاسو ته ما ویلي دي او بهر کې خدا دې چې مور ماشوم نشي پرې خو دې مانځل راځي او دا په جلاش نو امام کو وګت صورت شروع کړي تخفیف دی وتی ها ولا خذ خاوند ته و چې تاسو او خلاص عزت نه مور بلا وې چې خدای زموږ خدمت نه کوي دا په خدای د خپل وخت خدمت نشته په شریعت کې څه جوړه راوړي عورت غریب او کام کاج نه کرتے تو اس کا علاج بھی زوج دا ما خبر اخلاص کړه دا خدای یو حق دا هم شو چې د مور پلان ملاقات به هفته کې ولر کوي دی باندې څه دلیل شته د حدیث او زمو فقهاو لیکلي دي او دې ورته معنی یې د مشتاق فقه کې شته شابته قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن جهل بن أبي بكر عن عبد الله بن قال عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدرك كما أنك أريد أن أطول فيها فكي قراءة قدسكم فأسمع بكاء الصبي جمعين ذكر كم راغلي لي ويستثاركم بما أنك كراهية أن أشق على أمه ولا دل عارض دوجنا امام اختصار کولی شي تابعه مطابق الى وليد بن مسلم بشر بن بكر او بقي مبارك عن الاوزاعي
متابعت فشيخ كران شابته. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء امام قد وخف صلاه ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وري اخف دي خو اتم من دا اخف دا معنا ولكن قومو جلسه پرېخدا اتم لتعديل کړي اخف په اعتبار د ترک دا قراءه طويله مسنون نبيان نه کمه هون دا عارض د وجبه مسنون کمول شي شابه ان مخفض د مستقل الذي انه شابه إني أقول بالصلاة والأولي بإقالتها فأدعو بكاء الطبيب فأتجوز بالصلاة مما أعلم من شرك وجه أمه من بكائه لأجل بكائه جي. قال حدثنا ابن أبي عاصم عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقول بالصلاة والأولي بإقالتها فأدعو بكاء الطبيب فأتجوز مما أعلم من شرك وجه أمه من بكائه. وجد كمية ذكر ده تتكلم شابته. وقال موسى حدثنا قال حدثنا قال وقال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا سمعت معنا قوما ومن حدثنا سليمان بن عامر وأبو نعيم قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه يصلي بهم. نقول إمام شافعي سيختلطوي في ألتبه فرض ذكر أو قوم تجيبون قوضا بين نفل وقاو. ابتداء د مفترض په متنفل پسې شو اي مسله ته ابتداء د مفترض په متنفل پسې ممنوع ده او مخفل دلائل درته ویلي انما جعل الامام ليختم به او اقتداء چې څنګه په افعالو کې ده په نیاتو کې ده صرف یو څه خاص دی چې متنفل کوي په مفترض پسې هغه مخکې تیر شوی دی انها لك نافله وغيرها تصريحات دي او تصريح نشته کته ودل ته کړی دا جوابونه دا تصریح نه ده اته خاص دی او دویم نسویلو لا تختلفوا عليه اختلاف في صفه افعالك ممنوع دي بنياتك ممنوع دي او دریم نسویلو الامام ضامن والمؤذن مؤتمن الامام ضامن شو متکفل شو د صلات د قوم د صلات لپاره او شی د خپل مثل او ځان نه کم چې نفل دي هغه لپاره متکفل جوړی دي شي او د خپل مثل او د خپل ځان نه فوق دې متنفذي او شاته او پسې مفترض ولري دا غي د لپاره دې نشي جوړې دې متکفل ویږي په خبره دینه چې جواب کوم باج علماء وایي چې رسول الله مبارک سره مغرب کړی دی قوم ته اشاره او دا جواب کمزور دی بعضی رسول الله مبارک سره نفل نیت کو چې دا غد مون برکت حاصل کی قوم ته فرض کړی او ما ته خپل جواب کړی تاسو یې څو خصوصیت ته دی دا د خصوصیت ته کول جواب دادې چې دا هغه زمانه باندې محمول دی چې تو صلی الفریضه مرتين لستر دې نه خو دې کې موږ روایت ته لستر بیا نه خبره غلي دا دوسر پسې لا اسمع الناس تكبير الامام لا مكبرين دفاعي یو امام اواز تنزوري او بل الله اکبر تزور وي شابه جنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي على في اتاه الى ان يؤذنه في صلاه فانه اقام يصلي ان تبذل ان على قدر رجل اتيكم ان يقوم مقام فيأتي فلا يقدر عن صلاه فقال المرء على قدر فليصلي فقلت مثله فقال في ذلك يقام انكم صاحب يوسف فهو على قدر فليصلي فقال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بين رجلين كأني أحضر إليه يقول في السجن أعظم لما رأوا الرجال نبرت إبهامتين دي بكل روايات كده شباب فيتأخر فأشار إليه أن تسلم فتأخر أبو بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا دقة دي مناسبته ودي حديث الصبر المصائل وبس شباب كما هو محمد عن الأمة فهو رجل يأتم بالإمام والأولياء غرض السدي كم إنسان اتباع إمام كي وتكشوا وكمكبروا دام جائز دي امام اغه مکبر بدل امام اتباع کی هغه تکبیر ویلو دی بوي او بیا د قوم چې کوم د امام اواز ناوري دا په شرط دی دا مکبر اتباع کوي ها ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمعني ولا ويسمعكم بعض ومعنی دی چې کوم معنا کمانده کې شاته ولاړ دي او کوم لري زما اواز ناوري نو اغه دی هغه ما د لوګو څخه والي اتباع کوي
او یا من بعدکم چې روس تراتون کې خلک په زمانه کې غیر صحابه اتباع وکړي شابه دې باندې دا ولا په اتفاق دي ګورې دا دوا امامتونه نه دي ظاهر کې اتباع ده په حقیقت کې د مشر امام اتباع ده شابه دې فقل يا رسول الله إن أبا بكر رجل أعطيكم وجهه ولا يقوم مقام العلم عمان فيقامت عمر فقال له أبا بكر أن يصلي بالناس فقل يا حفص تقول له إن أبا بكر رجل أعطيكم وجهه فلما يقوم مقام ماذا يستجيب؟ فيسمع الناس وقد أمرت عمر فيسمع قراءة الناس لو أمرت له التمني دفارة يا لو شرطي لكان أحسنوه أو الجزاء هو أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه شفة فقام يهادى بين رجلين وإسلام يقومان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حديثه ذهب أبو بكر يتأمر أولا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رسل شباغ مخي كذا أنت رسل نشو يا تري أنت جوړو نبی عليه السلام دلته کوئی شو چې ورې غنل ستو کې اواز دی ورسوما شابه دې ظاهر کې دوا اقتداګانی حقیقت کې یو ده ها ورې ما مقارنونه او د غرض ترجمه تاسو وګورئ ترجمه الباب ورستا چې چرته یو امام له صفته ورکینو اخلي وکنه بالکل فقول دخل في اعتماد كل شيء قد شك پیدا شو ها وهي قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن علي عن ايوب بن ابي سليمة السفياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من سنتين فقال له باليدين اقول في الصلاه احنا شيئا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق باليدين فقال نزل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي وغيره ثم سلم ان شاء الله في الباب کې راځي ها ثم سلم لازم ندرك في بديه کې کلام في الصلاه وغيرها کې راځي اذا سجل التهوي بعد السلام دا شابه دې ثم سلم للجلوس او اصلا وبه حدثنا الوليد حدثنا اشعر عن قاسم بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين فكيف صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين باب اذا ركع الامام مولانا سجدت کويګه یو بوکا په منځ کې د وجع د وجه نه ده او د مصیبت د وجه نه ده د وجع د وجه نه یا د دنیاوي مصیبت د وجه نه ده په دې علماء اتفاق چې دا قسمه بوکا سره حروف نو او مکروه ده او په حروف سره وصل مفسد د صلات او کما بوکا چې د ذکر د جنت او د نار د وجه نه ده هغه مطلوب ده مطلوب ده وای شي په خبره د جنت د وجه نه جوړي یا د نار د وجه نه جوړي یا د عذابونو د آخرت د وجه نه جوړي دا کل مطلوب مخکې ده ها خلګه د عمر په مورید لري په اخر د صفوف کې دا خلګه او عموما د سورۃ یوسف په انما اشکو بثی وحزنی الی الله اته ته دوی کنه بهترین دم دي انما اشکو بثی وحزنی الی الله او بس ما متفرق امور پډیرو متفرق مصائب کې ګیره او حزن د یوسف د فوات د وجنا چې کوم ټینشن جوړ دی غم جوړ دی شابه من البخاري مناسبت هذه بيقولنا كده وين جلا عمر ما عندك جاري ولا والبديشة يصلي للناس فقال له أبا بكر فليصلي للناس فقال عائشة فقل لحفصة تقول له إن أبا بكر إذا قامت والمصائل باقي وحديث شبه من البكاء فروح فليصلي للناس فقال حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنزلنا صواحب يوسف فهو أبا بكر فليصلي للناس فقال حفصة لعائشة وما كنت لأصيب من سهالا فوتفيد الجفوف عند الإقامة وقال جي تسوية الصفوف د اقامت په وخت کې کول شي بعدها رسم کول شي یادو ساته دا تسویه الصفوف څه حکم دی بعض علما ورته مشهور خدای چې دا سنت موثر ابن حزم فرض وته وي
او ظاهر د حدیث نه وجوب معلومیږي او زمون په مسلک کې تسویه الصفوف پر خودل مکروه تحریمی دي صف نه غول مکروه تحریمی دي فیض الباری کې شاعت څه لیکلي دي ګورې وې چې دې کې لیکلي دي چې کڅوک تسویه الصفوف نه کوي نو د مکروه تحریمی کار وکړي شابه ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن عمرو بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن عمر قال حدثني ابو سلمة عن ابي جعفر قال سمعت عن رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج الصفوف قبل قوله قال كان الله بين وجوهكم وبه قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز خامخا برابر کې سکون خپل او الى ان يخالفن الله بين وجوهكم یو معنی چې مسخ بکی ده دې معنا سره چې عداوت بدل خپل یو بل سره پیدا کی بلکې قلوبکم دې عقدی سره مناسبت خوري عداوت وګوره ابن حزم د دینه ساخلی فرضیت ته خلی مو وایو خبره واحد دی نو مفید د وجوب شو او ګوره ما ویلو چې د مونږه عام جماهیر و د سنت مؤکده و یاد لرئ و د منفقه کې کراهه تحریم دغه د محشرین لیکلي دي ها حاشیه کې رشتہ ها دې حاشیه په اخر کې وګوره هذا في العلي وقال هي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك أحمد بن غسيوي وزعم ابن حزم أنه فرض لكي قامت الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض وما الشافعي حوالي بذلك فيض الباري الشافعي عندنا واجب الشافعي عندنا واجب أو تكره الصلاة تحريما عند تركه تكره الصلاة تحريما عند ترك فيض الباري بعد حوالة دا شبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم من الفضائل فأبو إسلام الإمام إني أراكم معجزة ورخاء سوي كذا خدينا حياة نكوي كذا نمان حياة وكذا ده خدينا حياة نكوي نمان أو كما تخكاري كنا تكون برابر دي رجيب خبره وكذا أو ما ويلو أنت تقول في جمانين متكلم آنفا هل قرأ معي أحد غيري فيشي بخبره يعني كشار ولا راته ولا لكذا كشار دي شاكر دي دا محمول دي بمعجزة او معجزة دا پیغمبر په اختیار کی ني کله چې غوړ الله صدور کوي ذو سر پسې شا وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا زائد بن غلام قال حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال وقيمت الصلاه فرد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا الصفوف كما تراموا فإني أراكم من وراء ظهري باب الصف الأول تراسو یو بل سره وجنګيږي تراسو څه معنا ده وجنګيږي یو بل سره جنګېدل څنګه مراسات وګي جنګاو مراسات د جسد دی اوس براشي دوستو الزاق د کعب سره او الزاق د قدم سره دا ثابت دي د نبی رسول دا صحابه اوس برکه د صحابه او اثر په دې کې وګورئ په جميع حالاتو کې نه تراسو مراسات په جميع حالاتو کې دي زموږ فقهاو لیکلي چې دومره به یو بل سره پیوست ودرېږي چې تخلل د ثالث پکې نه او که دومره دی پرې خو چې تخلل د ثالث پکې راته مکروه دي الله اکبر پوهیږي که دومره ورجه پرې خو چې څه پکې راته تخلل دا ثالث مکروه دی مراسات بکې نو په عامو افعالو کې مراسات شو او په بعض حالاتو کې قدم د قدم سره پیوست کوي او کعب خصوصا په سجده کې بیا قدم او کعب یو بل سره یو ځای کېږي په سجده کې بیا قدم او کعب یو بل سره یو ځای کېږي او په ټولو حالاتو کې وي قدم او کعب او اوږه نه کېږي بلې من نه کېږي که قدم د قدم سره یو ځای کې او کعب د کعب سره یو ځای کې او اوږه د اوږې سره یو ځای کې دا په جميع حالاتو کې د ممکناتو نه ده نه پوهېږې په خبره د انسان دا وجود خو اوږدې وي که نه چې اوږه جنګې نو نه جنګېږي بالکل نه جنګېږي جميع وجود نه جنګېږي ممکناتو نه ده چې په قیام کې دا ټولو جنګېږي په قومه کې دا ټولو جنګېږي په رکوع کې مو جنګېږي په سجده کې مو جنګېږي او په جلسه کې او قاعده کې مو جنګېږي ممکن نه ده نو اصل مراسات د چا شو اوهو د بدن
اصل مراسات د اوبو او د بدن شو او دا الصاق د کعب سره اثر پکې شته او الصاق د قدم سره په بعض حالاتو کې خصوصا په سجده کې سجده کې چې سړی سجده وکړي او په سجده باندې پرېږدي نو بیا دا قدمونه یو بل سره جنګېږي او دا کعب د کعب سره جنګېږي او یاد ساته د قدم او د کعب د دواړو جنګېدل ممکن نه دي قدم پېژنې قدم پنجې ته وایي د ګیټې خو لږ دن نه نو چې قدم جنګې نو ګیټې نه جنګېږي او که ته دومره مراسات وکړې چې ګیټې د ګیټې سره وجنګې په حالت د قیام کې ګیټې د ګیټې سره وجنګې نو دا ډېر لوی مشقت په سره راوړي ډېر زیات مشقت راوړي نو زموږ دا بعضې حضرات سره یو ټکي ته ګوري وروسته را روان دي چې الزاق د قدم سره نو پې ارتئ هلکه یوازې الزاق د قدم سره خو نه دی که نه کعب د کعب سره هم دی نو چې خپې یې ارته کړې نو قدم د قدم سره څوک جنګېږي خو کعب نه جنګېږي مطالبه دلته ضروري دي ذکر شوی او که خپې لږې څنګ کې نو بیا قدم هم جنګېږي کعب هم جنګېږي خو مراسات د اوبو نه کېږي مراسات څه ته ویل کېږي تراسو پیوس کېدل اقتراب او اقتراب د ما ته ګوره یو تفصیل درته ویل یو سړی وایي چې زه به دې کور ته نه داخلېږم او صرف پی ور داخله کړه نو دې حانس کېږي کله به دې حانس کېږي شاباسې نو تراسو کې امر تا ته دی یوازې د خپې په پیوس کېدو تراسی نه راځي تراسی د بدن نو دا هله کېږي چې خپې څنګې کې اوږې یو بل سره وجنګې په ټولو عمل راځي خپې څنګې کې او اوږې یو بل سره وجنګې په ټولو عمل راځي په څه باندې عمل راغی مراسات چې کوم حقیقي امر دی په هغې راغی او په الزاق الکعب او قدم راغی خو په نورو اراکینو کې لکه سجده شوه ځکه ما وایي چې په ټولو اراکینو کې خو عمل نه راځي زموږ فقهاو بعضو لیکلي دي چې دونه به خپې تنګې چې څلورو ګوتو فاصله راشي دا په حدیث کې نشته حدیث کې د څلورو ګوتو د شپږو ګوتو د پنځو ګوتو هېڅ قسمه ذکر نشته او نه دا فرض او واجب دي دا هغوی د دې مراسات دپاره یو طریقه ښولې ده یو انتظامي امر دی یو انتظامي امر یې درته ښودلی دی چې په دې طریقه به ستا مراسات راشي څومره چې ته ګوره که نه خپې جنګې یو بل سره نږدې کې نو دومره به په صفونو کې خلک زیات دی او چې څومره خپې کولاوې نو اوږې به لرې کېږي نو په صفونو کې به خلک کم راځي تخلل پکې راځي نو ما تاسو په خبره زما ورسېدی که نه چې مراسات اصل حکم دی دا نو مراسات په څه باندې راځي په جمیع بدن او د بدن اصل چې کوم وجود یو بل سره لګېږي دا فخذین یو بل سره جنګېږي او دا اوږې یو بل سره جنګېږي نو په عامو حالاتو کې څه شی دی تراسو باندې به عمل کو مراسات دی او بعض حالاتو کې د الزاق د قدم او د کعب هم پکې راتلی شي او په ټولو په یو وخت عمل ممکن نه دی چې په ټولو د په یو وخت عمل راشي او د حدیث مرفوعه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مولانا صاحب هغه موقوف روایات دي او دا مرفوع دي لکه رسول الله باب الزاق المنكب بالمنكب بينما والقدم بالقدم في الصف ودي منتهى وقال النعمان بن بشير نعمان ابن بشير سوي رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ولا موقوف شو او رسول الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اقيم لفظ مرفوع فاني اراكم من وراء ظهري وكان احدنا ده بیا موقوف دي يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ولا منكب راغي اصل مراسات ده او قدم ده قدم ته پوه شي په خبره نو ګوره هلته کعب راغی نو کعب او دا دواړه ګورې موقوف دي او په دې هم ځان پرې کړه چې انس هم په صحابو کې رکوټې صحابي دی شاته صفونو کې به ولاړو او نعمان ابن بشیر هم په صحابو کې رکوټې صحابي دی دغه د محشد لیکلي دي چې اول مولود ولد في الانصار بعد قدومه صلی الله علیه وسلم بلکې د سما د نبی علیه السلام نام مشکوکه ده او خیر سمه ثابته ده نو حاصل د مسلې څه شو چې کوم روایات مرفوع دي هغه کې لفظ د اقیمو دی اعتدلو دی ترسو دی او مراسات په بدن کې یوازې په خپل په کعب نه کېږي په خبره خو رسېدی که نه نو موږ وایو موږ انکار نه کوو چې دومره متصل ودرېږه یو بل سره چې قدم نه مو جنګېږي دومره متصل ودرېږه یو بل سره اصل اتصال دې کې پورجري دومره ودرېږه چې کعب دې مو جنګېږي اصل وجود خبر جنګېدلی نو داس نیک بختیان په دې موقوف عملو کې مرفوع پاتې شي دوی اختیار دي کې نو صرف
قدم د قدم سره وجنګېږي مراسات پاتې شي وږي یو بل نه لري شي فخذین د یو بل نه لري شي پورا او دومره پکې چې کته بیا په رکوع سجدې لاړ شي کنه نو دومره فاصله بیا خو په خپل راغونډيږي بیا دومره فاصله د دوم کسو میانس کې جوړ شي چې پکې تخلل د ثالث کېږي شي نو په هغه یو موقوف قول او عمل کوي چې قدم د قدم سره لیکن په هغه بل موقوف عمل پاتې شو چې کعب د کعب سره او اصل مرکوع چې مراسات په هغه عمل پاتې شو نو دا درې واړه په هر حالت کې نه دي ها اصل مراسات ته او دغه دوه چې کوم دي دا هغه مراسات د حصول طریقه ده چې کوم د صحابونو د انس او د دغه ثابت شو څه دی بلو نعمان ابن بشیر نه دا د مراسات طریقه ده لکه څنګه چې موږ سرور ګوتې فاصله یادو دا د مراسات طریقه ده نو چې کوم د مراسات طریقه ده نو هغې له د زور ورکړی دی او اصل مراسات پاتې شو په خبره ورسېدې په ونه رسېد اصل مراسات نو موږ ورې دې نه قطعا انکار نه کوو چې قدم قدم سره مه پیوست کوه دې نه قطعا انکار نه کوو چې کعب د کعب سره مه پیوست کوه که ته مراسات کې او ستا کعب د کعب سره او قدم د قدم سره پیوست شو لا خبره ده او اصل چې مراسات کوم اصل حکم دی د نبی علیه السلام مبارک چې هغه درنه پاتې نه شي دې وخت بیا ورتئ نو یو هلته ودرېږي بل دلته ودرېږي او سم یو نخری جوړه کړي نو داسې مه کوه اصل حکم څه چې دی مرفوع روایت تراشي او جمعه کور ته داخلېږم په قدم په دخول بېله حادثې کله به حادثې نو ګوره مراسات د بدن دی یوازې د خپې نه دی یو حدیث مرفوعه چې کته د قدم او د کعب ذکر نشته او د مراسات ذکر دغه بار راځي نو اصل حکم مراسات دا خو صرف انس او صحابه کرامو نه موږ انکار نه کوو هغوی د مراسات د حصول دغه طریقه اختیار کړې ده چې په دې طریقه حاصلېږي نو که دې په دغه طریقه حاصلولو کې نو هېڅ انکار پکې نشته خو نه حاصلېږي تاسو ودرېږئ په سبولو کې اوس دلته یو سلو پنځه کسان او خپې هر څه کې پته به ولګي چې څومره ځای کې تاسو سلو کسه ځایږي او چې بیا خپې تنګ کې وږي وجنګوئ چې څومره کسان ځایږي صفا صریح د دې خو قرائنو ته محتاج دي میدان کې ودرېږئ نو پته به ولګي ودرېږه چې سلو کسان او خپې هر څه او بیا سجدې له لاړ شه تا ته به باقاعده پرجې ښکاري او که اوږې دي یو بل سره جنګولي وي هېڅ پرجې نه ښکاري د دې موږ تجربه که طالبان موجود دي او بیا په سجدې په حالت کې بیا یو بل سره ساقین هم لګېږي بیا کعبین هم لګېږي بیا قدم هم لګېږي او په ټولو حالاتو کې په دې هر یو باندې عمل ممکن نه دی دا څه پسې کېږي به خو په مشقت دا نه چې ممکن نه دی په ډېر مشقت دومره مشقت چې هغې سره پوره کبډي به کوي نو موږ کې دومره کبډی څوک نه کوي دا څه پسې وقال لو يعلم ما في التعجيل فسأقول منه ولو يعلم ما في العزمة والمؤمن أبدهما ولو حلوا ولم يعلم ما في الصف الأول. دقي مناسبة السباق. ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلف عليه اذا رفع فهو بأسنه واذا قال سمع الله لمن حمده فقال ربنا لك الحمد اذا تقبلوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا او دا مخکې تیر شوی بیا منسوخ دی پرون تیر شوی ها اقامت برابر والی من حسن الصلاة اشتا ودرېږه ها یعنی موږ بالکل د اهمیت نه ورکوو رسول الله مبارک پس عمر صاحب سړي مقرر کړو چې څوک په کې ګرځي چې سبونه نه کې او نبی علیہ السلام عمر نبی سم باقاعده تقدم یا فلان تاخر یا او موږ وایو چې هغه بس څه لیکلي دي چې اقامت الصلاة صلی الله اکبر وایي دا مطلب نه دی چې متصل وایا دینه مخکې کېږم وخت دی نور دا کی طرف ته وګوره د طرف ته وګوره چې څوک خبر خبر شي هغه نه پس الله اکبر وایي ورته تاسو په خبره ورسېږئ کنه لو څه پس فوجئ بما لم يتم الخصومة وبه قال حدثنا معاذ بن عبد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبد الصالحين عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم مكة فقيل له ما كان منا اليوم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان بشيء إلا أن كنا نقيم الخصومة وقال عقبة بن عبيد عن بشير عن بشير بن يسار قال قدم علينا أنس المدينة بهذا حافظ ابن حجر دخل تلکری دی چې 87 مراد صد الخلل دی چې پکې تخلل د صالح را نشي
دقه حافظ ذکری وی ورته سره فصل بارشته دی ورته بعد طالبانو سره شته شابه دي یعنی څه یعنی په مانځ کې مکروه حاضر شي چې دایره پر مانځ کې وکړه او تخمانو تفصیلات لري دي تیر شي دي شابه دي ابن عباس صحابي نو باسيان لا كلام من وقت عن التاريخ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه وراء فجعلني عن يمينه فصلى ولما فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضا فبالمرأة وحدها تكون صفا وبه قال حدثنا ابو بكر بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت على يتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا ام سليم باب بيننا في المسجد والامام وبه قال حدثنا موسى خلق يوازي ولا وازشتا اسم لغنشت يوازي خا او طريق يوازي ولا ذكر خدت انت مخنا طريق السكون نشي لکه ما سره تیر منی کې تیر شوی ده کنه او سړی د مخ کې ست نه او سړی د تر راځي یا د کوشش وکړي د پکې او کله مخ کې ست نه وګوري ما ویلو چې چرته څه جنجال جوړې د مخ کې ست را تر بیا یوازې مته دي ها امام احمد ابن حنبل خو نه مسله تیر ده او موږ فاسد دي موږ نه فاسد دي زادك الله حلما ولا اعوذ ما دلیل ویلو یا سړی ست نه رسو صف رکوع کړه او بیا صف پورې پیواز شو زادك الله خيرا حضرت ابو بکر ولا تعود ذکر بیا مکو نو معلومیږي دا چې هغه رکوع یې رسول الله نه صحیح ده کنه چې رسول رکوع صحیح شو رکعت اوله صحیح شو نو بیا په فاسد بیا ولې رسول مو صحیح کی یا نو رسول مو وته دا نه ولا تعود او مکه چې دې دوه صحیح حدثنا تعالى بن يزيد قال حدثنا عن فلان شعبي عن عطاء رضي الله عنه قال اقرأت ليلة اصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي بعضني حتى اخذني عن يمينه وقال بيده من ورائه فمن اذا كان بين الامام ده الصفوف والاستحسان لازم ما متوجه شي خبر اسانه شي دا یاد ساته چې مسجد مکان واحد دی مسجد مکان واحد دی نو په یو مکان کې اتصال د صفوف شرط نه دی اولاد ویږي په یو مکان کې اتصال د صفوف شرط نه دی څه دی اولاد لکه یو جمعه دی او په کوټه کې امام ولر د دوه صف دي او بل په برنده کې ودرېدل نو کله فاصله مراله نو پروا نشته بلکې دا یو مکان دی ټیک شو خبره او یا صبر ولر دي سو پلان دی ولر دي دا یو مکان دی یو مکان کې اتصال د صفوف اولاد مسنون دی شرط نه دی که سګرستم ودرېدل نو پروا نشته مونږ نه فاصله دي مکان یو دی او که مکان یو ني دو مکانې لکه عموما په دې پیښور په دې جماعتونو کې چې رسجات جوړ شي په دې سړکونو به ودرېږي وایي سړکونو ودرېږي نو بیا د علماء په منځ کې اختلاف دی چې دلته کې وجود د فرجه شرط دی او که علم په انتقالاتو د امام شرط دی خو زمون فقهاو یو خبره لیکلې ده خو د زمانې په بنیاد هغه خبره ضرورت خو زمون فقهاو لیکلې دي چې نه دی وخت علم په انتقالاتو د بعض فقهاو لیکلي دي چې فرجه ضروري ده فرجه څه معنا دروازه به کوله وي چې فرجه او بعض علما وي چې نه خیر ده که فرجه نه ني په منځ کې حایط ته نو علم په انتقالاتو د امام ضروري دی بس چې ستا علم راشي چې امام کته پورته کیږي نو دا درست سره به دا ضروري دی اگر که فرجه پکې نه خدا خبر اب ذهن کې واچوا چې کدا سے دیوالو چې هغه په عرف کې فاصل نه ګڼل کېده یا داسې لختیو چې په عرف کې هغه فاصل نه ګڼل کېده نو هغه اعتبار نشته هغه دیوال او هغه نهر چې په عرف کې هغه څه ګڼل کېږي فاصل اجدا بقعه او جدا بقعه ګڼل کېږي هغه اعتبار دی نو زمون فقهاو پرې مفتابه خدا قول دی چې علم په انتقالاتو د امام راکب زکافي ده اگر که فرجه نه مولانا سے دا خبر په دې زمانہ کې راځو هغه وجه دارا چې دې زمانہ کې څه شي دی لوډ سپیکر دی هغه زمانہ کې لوډ سپیکر نو د انتقالات باندې علم د نږدې نه راته لري نه راته او دې زمانہ کې غو لوډ سپیکر دی نو علم د انتقالات را او څنګه د عثمان دوی امام په دل تبع د مسکو لوډ سپیکر په ذریعہ ویږي په خبره نو دې زمانہ کې دا او که صحرا کې دی مسکو نو د دریو صفوف په اندازا کلری ودرې دي نو مونږ د فاصله دي
یو ځل بیا درته وایم ته مې ووایي که مکان واحده دی پروا نشته لکه په حرمینو کې دا ډېره زیاته پېښېږي حرمینو کې هلته کې خلک لرې لرې ناست دي او دې کې جمع ودرېږي چې جمع ودرېږي نو هلته خلک ولاړي څه دلته ولاړي څه هلته ولاړي یو بل پسې روانې وروستو صفونو ته خو پته ونه لګېده مونږ وایو بین صفو منتصل دي خو چې سلام وکړ د وګورو نو د دې صف او د هغې صف په منځ کې د دنیا فاصله یې بیا ډېره فاصله او اتصال پکې نه راغلی نو ما څه وویل درته چې مکان واحده کې اتصال څه دی مسنون دی او که فاصله به راشي پروا نشته او مسجد مکان واحده دی بس دې باندې خبره خلاصه شوه او که چېرته مکانین دي دو مکان دي نو که په منځ کې حایط دی او په منځ کې یو نهر دی نو که دا په عرف کې حایل ګڼل کېده یا نه که نه ګڼل کېده پروا نشته او که حایل ګڼل کېده نو بیا به د دې وروستو خلکو د مصلح حکم د هغه مسجد والاو سره نو څوک وایي چې فرجه ضروري ده او مفتابهي قول څه دي شابسي علم په انتقالاتو د امام باندې دا ضروري دی اوس به جومات کې که سوړه وه او په بره چت کې څوک لمونځ کوي لاښه که سوړه نه وه لاښه ولې لوی اتصال دغه راغلی دی چت راغلی دی خو مکان واحد دی الله اکبر پوهېږئ مکان واحد هېڅ دغه دی لوډسپیکر په ځای دی ورته پته ولګي چې دی الله اکبر وایي او که فرجه دې پرېښودله ښه خبره شوه ځکه بعضې وخت لوډسپیکر کار پرېږدي نو اواز به ته واورئ او یا بلکل چت دی لوډسپیکر هم نشته خلک الله اکبر وي برکت اورېدلې کېږي د مکبرین شته نو مکان واحده کې ګورې دې کې څوک د خطا نه کېږي مکان واحده کې دا شرط نه دی او مولانا صاحب په صحرا کې بیا قدر د ثلاثو صفو درې صفونو نه دی خبره شاته کړله د درې صفونو نه نو بیا به مونځ پاتې دي نه به صحیح کېږي اوس په حرمینو کې دا یو بل غم جوړ دی ادا چې خصوصا په دې حج په دې سیزن کې 2 کیلومتره لرې خلک صفونو کې ناست دي مخکې دی خالي پروت دي مونږ چې د خپل بلډینګ نه ځو که نه په سړکونو کې خلک ناست دي ټول ځای بند کړي او چې مونږ په کې میانځ کې په دې اوږو وروړو یا په دې غاړه کې نری خورجي په هغې لاړ شو نو میانځ کې تقریبا 2 فرلانګه ځای خالي پروت دی 2 فرلانګه یو میل ځای خالي پروت دی او دا خلک د بلډینګ نه راوځي او بس په دغه کښېني په سړک باندې او هلته خو لوډسپیکر یې لګېدلي دي بلکې ما اوس بل شیان به اورېدل ډېر عجیبه حیران شوم چې په بعضې جوماتونو کې هغوی ریډونه ګوري نو چې هلته امام الله اکبر ویډیو پسې دې ځای نه موضوع کوي دا یو عجیبه نخره یعنې بلکل رسم و رواج جوړ شو لکه دا خو ما اورېدلي دي خو دا بل ما په خپله دا خو مې بل نه اورېدلي دي او دا یو خو ما مشاهده کړې ده چې په جده په ایرپورټ کې د حرم بانک شروع شي په جومات کې لوډسپیکر دوی بانک نه وایي هغه تغازات کې مشین د مکې مکرمې بانک وویلی شي بس دا د دې جوماتونو باندې ایرپورټ کې چې څومره جوماتونه دي هغې کې خپل مؤذن بانک نه وایي دا څلورم 5 کال کې دا نقله کړې شوې ده د ایرپورټ په جوماتونو کې خپل مؤذن بانک نه وایي هغه مشین یې لګولی دی او هغه مشین په ذریعه باندې په ټولو جوماتونو کې چې څنګه حرم کې بانک شروع شي مکه کې بانکونه شروع شي دا یې نقله جوړه کړې ده ځان دین هر چا جوړ کړی ځان خپل دین جوړ کړی دی هر چا دا خو اذان خو د هر جومات لپاره خپل مستقل اذان دی دا نه چې کني دی یو اذان دی بلکې اورېدل کېږي او بلکې د اذان نه کوي زه ورپسې شه مولانا اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او سترة هذه مطالب بيان للتكي شابتي الدنيا وبينك وبينه نهر اليوم نهروي لكن مولانا تدري نهر نكم نهر مؤخذ صغير لمحشدي والجزئين كده عينك اشتهى وده محشدي كده كده يقول عن عمر بن الخطاب اذا كان بينه وبين الامام طريق او حائط او نهر فليس هو معروف وقول لك انا فليس هو معروف عمر قول الحسن البصري ده قول ده عمر ده قول مقابله کې اس حجتنا دي وخير ما تثبيت ترسوه الذين بكم نهر واحد شبه ركوع قال ابو مندي يهتم بالامام واذ كان بينهما طريق او جدار اذا سمع تكبير الامام تكبير انتقالات
او زمون مشابهين قول ده هذه شابه ومن قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن سعيد الخليل عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس قرق حديث راسهم بها كلامكم خلق أولي جسد النبي عليه السلام فقام أناس يصلون بصلاته أغفى حجرك جدار ركوع لي يبصر فأصبحوا فتحدثوا بذلك جبيقاهم ونبي سمتر التهجد كذلك فقام الليلة الثانية فقامه نور خلق من شرب ذلك سمعوا ذلك ليتنهم صلاة حتى إذا كان بعد ذلك جدري ما يسأل ولما شفوا جلس فلم يخرج دمر الجمعات دخلتنا الدكش في ذلك كده شبيه وشريد رمضان ده فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل تصمين مولدك وذكورا هذه حجرنا كما حجر مولا هذا كذا رسول الله مبارك قوتا أخلي ندا أغاق ممكن ندا ولي ممكن ندا أغاق بجانب بيوصايد الجمعات كذا أغدا سدا لك دا قوتا نو چې نبی علیہ السلام په دا کوټه کې لکه دروازې ته دا کوټه ورخه دې پوره مثال دی دا قبله ده دا قبله او دا جانب کې د رسول الله مبارک کړکې ولا کدا کړکې دې پوره مثال دی دغه محراب فرض کا دغه دروازه محراب فرض کا دغه دروازه بلکې دا کړکې محراب فرض دا کړکې محراب فرض کا او دغه کړکې فرض دا به سم مثال دی نو چې دنه په کوټه کې ودرېږي نو څه ده نو بل روایت کې تصریح د هغې سره خبر جوړېږي ها دا هغه دیوال دی چې یو پوزکې به و حدیث کې راځي نبي علیه السلام مبارک به دا پوزکې ځان ته تاو کړو نو دروازې به یې خور کړو په پې ناستو او د شپې به یې ځان ته تاو کړو نو پکې به سملاستې ده نو دا هغه دیوال قصیره دی په مسجد کې دننه د چا دیوال دی د پوزکې نو مسجد په یو مکان دی پروا نشته خیر و خلاص او کته چې نه جمعات په امام په ځان د مکان کې نو درېږي زموږ فقها وایي نو دا مکان نه دی دا خو پټې پوزکې دی چې بنده ودرېږي نیمه نه زیات ښکاري ترې نه دا حایل نه ګڼلی کېږي زه ورپسې شه مولانا پورې کول په خپله راشي ښه اوس په خپله زما دا تاویل روان دی په حدیث کې ومنن لا روان دی په کوم ځای کې دي شابه دی دا قلی یبسطه بالنهار يحتجره بالليل فصاب خلف درجه مشي فصف وراءه دوسر فتيشا تكلش ملاحظ تكلش اتخذ حجرة حسبت زيد بن ثابت بخيالكم ابو بكر بن سعيد بخيالكم زيد ما تداول من حسير في رمضان حسبت دلتري انت عائشه تحقيقا وهي فصلى فيها ليالي تهجد کړی تراوی رسول الله مبارک نه کړي حضرت عمر رضی الله عنه کړي دغه کی تفصیل روان دي صبر دا دا تهجد په جمع کړي صرف درېش پېښه دلورا مرضرونه وته یا پدری ما نو دا خالي پکې ها چې دا کور کوي بس صرف فرض کوي ها ایجاب التکبیر خبر مې ویلې بس یو مختصر چې دا تکبیر رکن دی که شرط یا دي مې پنځ د ائمه ثلاثه رکن دی زمون پرې څه شی دی شرط دی او خلاص شو او بیا مې ثمره د خلاف د تخود لیدا چې الله اکبر وای او د دې داسې منافع عمل موجود شي چې هغه مفسد د صلات لکه تحول د سینې د قبله نه وکړو چې څوک وي رکن دی نو د پنځ د دوباره بیا الله اکبر وای په میان د صلات کې عمل شو او چې څوک وي رکن نه دی شرط دی نو دوباره د تکبیر ضرورت نشته د ثمره د خلاف او الله اکبر راغلی دی دا روایتو کې راغلی په حدیثو کې نو روایتو کې شرطیت ته معلومه ذکر اسم ربه فصلى في دفار تعقيب مع الوصل ورسول الله نے دوستوں کو ذکر اسم ربه
فصلى نو صلات په عطف په فسره نو معلومي د رکن نه دی دا موږ دلیل شو دوی مسله پس کې وا چې دا الله اکبر باندې په مانځ کې داخلي دو یا درې دا ردی پنځ باندې او بغیر د الله اکبر نه په موږ کې نشي داخلي دي ابو یوسف وی الله اکبر والله الاکبر په دوړو داخلي دي شي ولې ځکه چې زیادت حروف دال په زیادت تبانا دي او زموږ پریز باندې هر لفظ چې دال د تعظیم د باری تعالی په غي داخلي دي چې د ترمذی په اول کې لا مبحث ما ویل دي دا وی دقه لفظ تحریمها التکبیر یاد دي او زموږ دلیل تو ذکرت مرته فصلا خلاصه شو خبره او ذو سرفسيشن ولا لا بأي شيء من أسماء الله تعالى افتتحت أجزاءك أبو العالية قول من ذا تبيلي كان الأنبياء يدخلون في الصلاة بالتسبيح والتوحيد والتهليل لا خبر تيري شيء دي شابه لما يوم نقطة هذا ابن الحمام صاحب البحر لا يدخل ابن الحمام او صاحب د بحر تاسو ته ویلي هغه کینه لفظ الله اکبر واجب دی لفظ الله اکبر سره واجب تاسو ته ویلي ابن الحمام هم لیکلی او صاحب د بحر رايق ابن نجيب هم لیکلی دور پسې اشاره وقال انس صلى الله عليه وسلم صلاه الصلوات وكان صلى وراءه قعودا ثم قال لنا سلم إنما جعل الإمام يؤتمر به فإذا صلى خيرا فصلوا قياما إذا رفع خلفهم إذا رفع خلفهم إذا تستقدموا إذا قال سمع الله لمن حمده ورك زمان السؤال وجه مناسبة ترجمة الباب لكن والتكبير ذكر رانا لي نقول لا حديث تصبر تمدرس ترى روان دي إمام بخاري خيار كان النبي محدث جوړ ورغواړي دې حدیث کې بل ځای کې اذا كبر فكبر واشتا على تکبر قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا ليس عن هشام عن سليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلم فجمعنا فقال لنا قال فصلينا معه قرونا ثم فقال انما الامام او انما جعل الامام يؤتمر به اذا كبر فكبروا اذا رفع واذا رفع خلفه واذا رفع خلفه واذا قال سمع الله من حمده فقل ربنا ولك الحمد واذا تستقدموا وبه قال حدثنا بالله قال اخبرنا شعيب بس خلاصه لا شو چې مونږ وایو دا خبره واحد د مسؤلیت معلومیږي او خبره واحد نه وجوب معلومیږي فلت ذکر اسم ربه فصلى وغيره دي وګوره دا ابن الحمام او تعامل د نبی علیہ السلام نه وجوب نه معلومیږي او تعامل لیکن ابن الحمام صاحب د بحر وغيره هغه ورته واجب وي خلا واجب خدي اختلاف نه خبره خلاص شي نو نبی علیہ السلام چې د خپل جون کې به د لفظ بل په ځویل نه ورپسې ځواب دا کفاره فکبیر مناسبت جواب وإذا ركع فركعوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد إذا تستقبلوا إذا قلنا جالسا فصلوا جلوسا أجمعون تصلوا جلوسا أجمعون لا مخکاني حکم وخا مثلا پکې بل تیر شوی دا بس په بس مولانا صاحب تاسو د خبره کړه ماشومان واره یې کړه ماشومان چې ځینې ماشومان د خبره یریږي بیا یادای نو تاسو سر بیا خپل حکمت نه دی پرې کړه تاسو ټول بار ولاړی تاسو سماویلو چې تاسو سبق ټیم چې څه بجې کوم ځای بناسي دلته بناسي نو تاسو بیا بار ولاړی نو دا مهرباني وکړه زه کله لیټ کم کله وختي راځم مخبرلارو کې راځي زیاتي نو اته بجې تاسو سبق ټیم دی نو اته بجې فورا دلته تاسو حاضر ناظر اته بجې ها نو تاسو نه یې خبره نو دا والي کنه چې ماشومان دي ها ویل کړي نو یاد ورته او یو دا مهرباني کوي چې د وقفه کې تاسو برخه د سړک څه کوي د سړک د تارکولو جوړ دی او میانس کې یو دیواله شته چې ته وایم تاسو په دې څه کوي نو اخو پورې غاړي جوړې کړه نو په سړک ولاړ اوس یو سړی چولو لږ کېنی ورته نو خیر دې کېنه ورته تلری خوري نو ځه خوري ورته ورجو لږ وږي خوري نو دا بس ټیک شو خو لیکن تاسو په سړک ولاړ
ښه نه ښکاري که نه ښه نه لګي په لاره کې د عوام الناس دي که نه نو لږ په ښه نظر نه ګوري ما خو تاسو ته ویلي چې دلته په مدرسه کې دننه کښېنئ مه ضرورت هم نشته په دا وقفه کې درنه تاسو څه چولې مولې دا خورئ خو بهر کې که بیا هم ځای چولو مولو له نو تاسو دا مهرباني کوئ خیال ساتئ دا غوندې په سړک مه ودرېږئ ښه نه ښکاري موږ ته بعضې خلک وي طالبان په سړک کې ځي هغوی دا خیال دی که نه دا خو چې څوک په لومبي ځل لاغې هغه ولیدې که نه هغوی کې دا سهار ورځ به یې سړک نه وختي راسې نه دی خو په دغه وخت ولیدې که نه هغه خو دا ولیدې چې دا اوس سبق خلاص شروع ده یو پوټې ښه نه لګي نو بعضې امورو کې احتیاط کوي كنت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وبيعته حتى قامني وقال لي من ورائي مسابقة للحق الإمام في ظاهر يعني ذا الإمام ترجمة ظاهر ذا ميماني ذا مسجد حديث الله مطابق مدي وجه ذلك ميمانة ذا مسجد أو ذا إمام تكشو كنا في طرف تيروار أو كنا قص طرف تيروار كم تيروار نداغ احتمال بشو كنا مناسبة سيكا دستر و اپریشن دے دوار وطوکا والدی اللہ دے ولی شفا ورکا زمان یو روح دے اسپتال کے پرون داخل کرے اگر یوسف احمد مولید سے بلد سینین تکلیف دے ورکا گزارش کے ادارہ کم لگا دعاو کے لئے شفا ورکا اللهم اشفه شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما ما ترحم لا شفاء او چې دا چټونو کې څو بیماران دعاګانې تاسو ته کوم نه جوړه دا ټول شفاء ورکا نن سبا د جمعې مونځ په لوډ سپیکر باندې ورکړي کې مسجد سره متصل کول کې نه بالکل نشي کول لاندې مسجد کې ځای خالی وي په دویم چت کې ودرېدل صحیح دي خو مکروه دي ګاونډیانو کې مړی وشو نو ښځه بغیر د خاوند نه او عرف کې په خاوند نه خفه کېږي بعضې وخت کې ښځه په خپلو کوڅو کې یو بل سره ځي راځي عزت دلالتن کوونو ډېره ښه ده او په عرف کې داسې نو خاوند خفه کېده په پټه یې نه ځي امام کے نیچے امامت کرنا افضل ہے یا اوپر سنگھ سے خواہ نیچے کھڑے اور برابر دے دیشی اکثر د امام د پاره په محراب کې د شیشې کمره جوړه شوې وي امام پکې یوازې وي دا ممنوع دی تاسو فرمایئ چې شافعي کې دی چې امام صاحب رجوع کړی د قول د امام مالک او د احمد تشتا د وجودیه پکې شته مسجد کې کمزې ودرېږي کوم مز جایز دی صف کې چې پرجوي بیا خو مکروه دی اتصال واجب دی ونه شو پاتې نو موږ جایز دی او پرجې د وجه نه ما وی چې اتصال نه نو مکروه شو کړ ما کوم دا خبره نږدې بهتر اولاد کراهیت راځي ورته او فساد نه راځي ورپسې